بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل قال الإمام الهمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری د خپل کتاب آغاز په کتاب الوحی سره کړی. دې خبرې لپاره چې د امت متوجه کی دې خبره ته چې تشکیل د حیات انسانی دارمدار په وحی باندې. انسان ادراک ته اشیاء کوي خو په حالت طفولیت کې د ادراک ذریعہ شعور ده. د پیدایش نفس اول مور پیژني، بیا پلار پیژني، بیا رفته رفته شاوخوا ماحول پیژني، لیکن شعور د ادراک هغه قوت ته چې انسان د نور حیواناتو نه ممتاز کوي. نور حیوانات هم په شعور سره ادراک ته اشیاء کوي. د په لوږه پوهیږي، په تنده پوهیږي، په خوشحالۍ پوهیږي، په غم پوهیږي، په غصه پوهیږي او د هغې اظهار په مختلفو طریقو کوي. یا به وجاړي، یا به داسې حرکت وکړي چې هغې سره مور پلار د طرف ته متوجه شي. بیا چې دی لږ لوی شي او امتیاز د اشیاو کولی شي، نو بیا دا ادراک د اشیاو په حواس خمسو سره کوي چې په سترګو څه ویني هغه پیژني، چې په غوږو څه اوري هغه پیژني، چې په پوزه څه بویي هغه پیژني، چې په ژبه څه څکي هغه پیژني، چې په جسم څه شی ولګي په هغې باندې ادراک کوي. په دې کې هم انسان له نورو حیواناتو نه ممتاز نه ده. په حواس خمسو سره ادراک نور حیوانات هم کوي. هغې نه بره درجه چې دی بالغ شي، نو بیا الله ولا قوت د عقل ورکړی ده.
عقل ډیر لوی نعمت ده او د علم یو لوی ذریعہ ده. او په عقل سره انسان له تمام حیواناتو نه ممتاز ده. خو سره الله رب العزت له عقل سره سره په ژبه کې قوت گویایي هم ورکړې ده. نو د عقل په قوت باندې دی د بل په خبره ځان پوهی او د قوت گویایي په ذریعه باندې دی بل پوهی. نو یو ذریعه د تعلم ده او بل ذریعه د تعلیم ده. او ظاهره خبره ده چې زه ستا خبره اورم او ځان پې پوه یم او بیا زه خپلې خبرې باندې بل پوه یم. نو دا قوت خو الله رب العزت انسان ته ورکړی ده. دا خو تخلیق دی الله رب العزت ده. نو ظاهره خبره ده چې الله تعالی به د دې نه اول مقصود دغه وي چې د خدای په خبرې ځان پوه کړي، په وحی باندې ځان پوه کړي. او بیا چې دغه علم زده کړي چې بیا یې بل ته ورسوي، نو هغې دپاره قوت ګویایي درکړي. نو د الله رب العزت له انسانیت نه اوله تقاضا دا ده چې په وحی باندې ځان پوه کړه. او د انسانانو په صف کې خپل برګزیده شخصیتونه هغه نبوت او رسالت دپاره غوره کړل چې په هغو به وحی راتله، د الله تعالی علوم به راتلل، الله طرف نه به تعلیمات او احکامات راتلل، انبیاء به هغه حاصلول او بیا به امت ته سپارل. نو تاسو هغه خوشقسمته خلک یې چې په دغسې ادارو کې ناست یې چې د نبي علیه الصلاة والسلام په خبرو ځان پوهوئ. حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله به مونږ ته سبق کې دا خبره ښودله چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمي نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. الله تعالی دې تر و تازه ساتي هغه کس چې زما خبره یې واورېدله، بیا یې یاده کړله، بیا یې چې څنګه یې اورېدلې وه هغسې یې بل ته ورسوله. نو دغه تر و تازگی دا مطلقاً ده. طالب سړی په ظاهره هم تر و تازه ښکاري او روح هم تر و تازه وي. او دغه تر و تازگی نه مراد دنیوي تر و تازگی هم ده او برزخي تر و تازگی هم ده او اخروي تر و تازگی هم ده. الله رب العزت دې مونږ د هغې زمرې نه وګرځوي. او بیا د کتاب الوحی اولنی حدیث چې حضرت عمر خطاب رضی الله تعالی عنه روایت کړی ده، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها.
چې د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې ده. او هر سړی ته به د خپل نیت مطابق بدل ملاویږي. نو که هجرت الله او د الله پیغمبر دپاره وکړه، د هغه په پیروۍ کې وکړه، نو په هغې زمرې کې به شمېرلی کېږي. او که دنیا ګټلو لاړه، بیا به د هغې دپاره شمېرلی کېږي. که ښځه پسې لاړه، بیا به په هغې زمرې کې شمېرلی کېږي. اوس دلته انما الاعمال بالنیات چې د اعمالو دارومدار په نیت باندې ده. او په آخر کې درته وویل چې ونضع الموازین القسط لیوم القیامه وان اعمال بني آدم وقولهم یوزن. نو دا اعمال به تللی کېږي د نیتونو په اعتبار سره، چې څومره د نیت په اخلاص ډک و هغومره به تول هم زیاتي، چې څومره د نیت کمزوری و هغومره به تول هم کمزوری. نو دا ټول کتاب دا د ژوند اعمال نامه ده. په دغه طریقې به ژوند تېروي او بیا به د په آخرت کې حساب کتاب وي. دنیا په دې کې عمل شته ولا حساب، او په آخرت کې حساب شته ولا عمل. نو الله رب العالمین دې موږ ته حساب آسان کړي. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. او ګدوبمون تل د انصاف پر ورځ د قیامت. موازین جمع د میزان ده، لکه مواعید جمع د میعاد ده. یا موازین جمع د موزون ده، لکه مشاهیر جمع د مشهور ده. ونضع الموازين القسط. القسط صفت د موازینو ده. نو موږ خو په کتابونو کې دا لوستي وو چې صفت او موصوف کې مطابقت وي. که موصوف مفرد وي نو صفت به هم مفرد وي، او که موصوف تثنیه وي نو صفت به هم تثنیه وي، او که موصوف جمع وي نو صفت به هم جمع وي. دلته موصوف جمع ده او صفت مفرد ده. نو یا خو به موږ دلته قسط دپاره مضاف مقدر کو، ونضع الموازین ذوات القسط. او یا به دا ووایو چې قسط مصدر ده، او په مصدر کې مفرد و تثنیه و جمع علی سویه وي. میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط. لیوم القیامه، پر ورځ د قیامت. نو یا خو به داسې وایي چې ونضع الموازین القسط یوم القیامه، لام به زاید شي، یا به دا لام په معنا د فی سره شي. ونضع الموازین القسط فی یوم القیامه، یا به دا لام تعلیل دپاره شي. ونضع الموازین القسط لحساب یوم القیامه،
یا به د علام توقیت دپاره شي ونضع الموازین القسط لوقت یوم القیامه. وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، او اعمال د بني آدم او قول د ده به تللی کېږي. په بعض نور روایتونو کې وأن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن، نو چې دواړه جمع راغلی نو په تاویل د جماعتون سره به توزن راځي، او دلته یوزن ده ولې چې نسبت اقرب ته ده او اقرب قول ده او هغه مفرد د مذکر ده. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، اعمال و اقوال به تللی کېږي. اصل کې امام صاحب چې کوم ترتیب ورکړی ده، امام عسقلانی خو دې حد پورې وایي چې کتاب الوحی ټول په منظره د مقدمه سره ده او اصل ابتدا له کتاب الایمان نه ده، او بیا یې ابتدا هم له عقایدو نه وکړله او منتها یې هم عقاید دي. خو په کتاب الایمان کې چې څومره احادیث راغلي دي هغو ایجابي اړخ هغه مد نظر ده چې تا کې به دا خبره وي نو دا به ایمان وي، دا به در کې وي دا به ایمان وي، دا به در کې وي دا به د ایمان علامت وي. او په آخر کې په کتاب التوحید کې هلته سلبي صورت ته چې که دا شی در کې راغی دا به نفي د ایمان کوي، دا به نفي د ایمان کوي، دا به نفي د ایمان کوي. نو دلته هم اصل رد په معتزله باندې ده، ولې چې معتزله وایي چې اعمال و اقوال اعراض دي والاعراض لا توزن. حالانکه د قرآن په صریحو آیاتونو کې د اعمالو تللو ذکر شته. یا خو به تعویل دا کوو چې اعمال به اجساد وګرځي، نو بیا اعتراض رفع شو. یا به صحائف تللی کېږي، یا به جوارح د اعمالو تللی کېږي، او په دریو واړو باندې روایات دلالت کوي. خو نن په جدید زمانه کې په بدیهي توګه باندې د معتزله او دغه فکر او دغه رای دا رد ده، بلکې د عقل نه هم خلاف دی. ډېر کمعقل خلک ته دا خبره نن ته به تللی کېږي، نن ته به عرض نه ده، رفتار تللی کېږي نن دا عرض نه ده. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، امام البخاري دا عادت تا چې په ترجمة الباب کې کوم لفظ راوړي او هغې سره په ماده کې چېرته په قرآن کې یو بل لفظ هم شریک وي نو د هغې ذکر هم وکړي. نو وایي القسطاس العدل بالرومية، قسطاس په معنا د عدل سره ده په رومي ژبه کې. نو سوال دا پیدا کېږي چې قرآن کریم خو الله رب العزت په عربي کې نازل کړی ده، او په عربي کې دا کلام د فصاحت او د بلاغت په مقام اعجاز باندې فائز ده. نو د اعلی مرتبه فصاحت او بلاغت هغې تقاضا خدا ده چې په قرآن کې د عجمي لفظ نه وي.
خو یا خدا توافق د لغتین ده چې په رومي ژبه کې به هم ورته قسطاس وایي، په عربي کې به هم ورته قسطاس وایي، یا یو لفظ داسې وي چې په عربي کې دومره استعمال شي چې معرب وګرځېږي، او یا مراد دا ده چې دین الفاظ د قرآن او نظم د قرآن مراد نه ده بلکې اسلوب د کلام مراد ده، او د قرآن اسلوب عربیت، اسلوب فصاحت و بلاغت په یوه کلمه دون کلمه عجمیه سره نه متاثره کیږي. صابون پښتون وایي صابون زما د ژبې ټکی ده، پنجابیان وایي صابون زما د ټکی شوی ده، عربیان هم وایي صابون زموږ د ژبې ده، فارسیان هم وایي زموږ د ژبې ده. توافق راتلی شي. ويقال القسط مصدر المقسط، قسط مصدر د مقسط ته، نو قسط خو ثلاثي مجرد ده او مقسط خو ثلاثي مزید فيه ده، د اقساط مصدر اقساط راځي، نو دا به وایي داسې چې مصدر المصدر، یعنی ماده کې اتفاق دی. وهو العادل په معنا د عادل سره وایي. إن الله يحب المقسطين. وأما القاسط فهو الجائر، او قاسط بفمعنى دے ظالم سر. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، او کدوار من ثلاثی مجرد کی عبورو نو قاف فا کلمہ پا فتحی دے، پا فتحی سروی نو بیا بفمعنى دے، پا کسرے سروی نو بیا با فمعنى دے عدل سروی، جو فتحی سروی نو بیا بفمعنى دے جور سروی. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، دو کلمې دي چې الله ته ډېر محبوب دي، او کلمتان مراد کلمه نه ده، کلامان دي کلمې نه مراد کلام مراد ده. لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ده كلام هم ورد كلمة ويو. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده كلام لكن هم ورد كلمة ويو. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة إن اجتثت في الأرض ما له من قرار. هل تهم لفظ كلمة يستعمل السويدة، وكلمة مراد وكلام مراد ده. أو حبيبتان إلى الرحمن، محبوب قائلهما إلى الرحمن. الله تبارك خلق محفوظ يشكم دا دو كلمة واي، دا دو كلمة دا ذريعة محبت دي الله رب العزت. كلمتان موصوف، حبيبتان إلى الرحمن صفة أول، خليفتان على اللسان صفة ثاني، أو ثقيلتان في الميزان صفة ثالث، أو دغدوي وصفتون سرا موصوف دا خبر مقدم وقرده. أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، نو په آخر کې تسبيح او تحمید راوړ. کم مجلس چې په تحمید او په تسبیح او تحمید سره تمامیږي، نو الله تعالی د دغه دوران ټول ګناهونه الله ورته معاف کړي. نو موږ خو د اتو کارونو ناست دلته دومره اوږد مجلس، نن موږ په دغه کلمې ختمو. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. تاسو هم ووایئ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. د ماورونو
حقیقت دا ده چې هغه عقل چې موږ په نازیږو او د انسانیت دپاره یو امتیازي حیثیت لري د نورو تمامو حیواناتو په مقابل کې، خو عقل بیا هم عقل ده، خارجي اثراتو نه متاثره کیږي، په هغې کې امکان د خطا او انحراف وي. دا داسې ده لکه یو انسان بینا انسان دید ټیک ټاک ده، ښه ویني ګوري، خو تپه تیاره ده، توره شپه ده، بجلی مړه شوه، اوس بینایي روغه ده، لیکن چې خارجي رڼا تا ته نه ده حاصله، نو ته اوس دید نشې کولی. نو عقل ته هم چې د وحی رهنمایي نه حاصله، نو عقل هم کله والی ګډې وډې وایي. په محبت کې دی مغلوبه شي، په غضب کې دی مغلوبه شي، په شهوت کې دی مغلوبه شي، په حرص کې دی مغلوبه شي، او بیا ورنه هغه غلطیانې وځي چې وروسته پرې سوچ کوي چې دا ما څه وکړل. نو دغې دپاره الله براه راست د وحی رهنمایي انسان ته ورکړله چې په هغې کې هېڅ قسم د خطا او انحراف امکان نشته. نن هغه د عقل دنیا چې تمام انحصار په خپل عقل باندې کړی ده، موږ د هغې نفي نه کوو، د نوي ایجاداتو، د نوې ټیکنالوژي، د ساینس، د هغې ترقي، دا ټوله مادي ترقي ده، او په دنیا کې به مادیات ترقي کوي، په یو ځای به نه وي ولاړ، لیکن په هغې کې به هم ګورو ورته چې دا حلال ده او دا حرام ده، دا انسانیت دپاره فایدهمند ده او دا انسانیت دپاره نقصان ده ده. داسې ایجادات راغلي دي چې که د ترقۍ په اعتبار سره ورته وګورئ نو انساني عقل ارتقا باندې دلیل ګرځي، لیکن هلته حرمت ته پکې شي. وحی وایي چې نه داسې مه کوه، نو دلته به رهنمایي تا ته وحی درکوي. دا خلک نن دغه علومو پسې شوي دي، مدرسې پسې شوي دي، دغه علومو پسې شوي دي، قرآن علوم، حدیث علوم، فقه علوم، او دا کار پیرنګي کړی دی چې زموږ علم یې تقسیم کړ. حالانکې دې نه مخکې خو علم تقسیم نه و، مدرسې خو تقسیم نه وې. دا دینی مدرسه او دا عصري مدرسه او دا جدید علم او دا قدیم علم او دا دینی علم او دا تقسیم چا راوړ؟ دا پیرنګیانو راوړ، او چې پاکستان جوړ شو نو د پاکستان اسټیبلشمنٹ، د پاکستان بیوروکریسی، د پاکستان جاگیردار او صنعتکار هغه نصاب برقرار وساته چې مونږ په غلامۍ کې څه فرق را نشي. نو هغه خپله غلامي پالي، له هغې ذهنۍ غلامۍ نه وتل نه غواړي، هغه وفاداري کول غواړي. لیکن زما او تا تاریخ څه ده؟ ما او تا خو دغه نظام نه بغاوت کړی ده، ما اکابرو خو د دغو نه ازادۍ لپاره قربانیانې ورکړي دي. نو اوس به هم استقامت مظاهره کوو، موږ به د خپلو اکابرو وفاداري کوو، دوی د خپلو اکابرو وفاداري کوي. یو ځل ما ته جنرال مشرف وویل، وایي ته په دا تقریرونو کې وایې چې موږ د امریکې غلامي نه منو، موږ په دغه وخت کې د امریکې غلامان یو. ما دا خو زه وایم، نو خو یې ومنه که نه چې موږ د غلامان یو که نه چې دا غلامي ومنه، دا حقیقت ته وایي چې موږ غلامان یو. ما دا خو به در سره ومنم چې موږ غلامان یو، خو بیا په هغې کې یو ستا تاریخ ته ستا آبا او اجداد دي، یو زما تاریخ ته زما آبا او اجداد دي.
ستا تاریخ دا ده، ستا آبا او اجداد هغه دي چې دې سره وفاداري کړې ده، د غلامي یې قبله کړې ده. او زما اکابر او اسلاف او زما تاریخ دا ده چې ما د غلامۍ سره جنگ کړی ده او د ازادۍ دپاره مې قربانیانې ورکړي دي. نو ستا ته خپله لاره مبارک، ما ته خپله لاره مبارک. نو چې دوی له پیرنګیانو سره وفاداري کولی شي، دوی امریکې سره وفاداري کولی شي، دوی مغرب سره وفاداري کولی شي، دوی غلامي د خپل سر تاج بولي، زه دغه غلامۍ خلاف جهاد د خپل سر تاج ولې نه وبولم. نو دې طرف ته هم فکر وکړئ. یو زمانه وه غالبا د بېنظیر بوټو حکومت و. نو په ډېرې خاموشۍ سره په دا سکولونو او کالجونو کې د اسلامیات او د عربي استادانو تقررۍ باندې پابندي ولګوله. خیال دا و چې که اعلان کړو بیا خو به شورغوغا جوړه شي. خو ورو ورو به دا مولیان ریټایرډ کېږي او دا سکولان به خالي کېږي او موږ به نور نه تیارول شي. دا سکول بچي به آینده دپاره د خدای د ذکر نه هم محرومه شي. دا یو څه دوه درې ټکي چې په سکول کې وایي دا به هم بیا نه وي. نو خدای پاک خو بیا خپل پروګرامونه وي. وخت تېرېده دلته په صوبې کې زموږ حکومت راغی چې هم کتل په سکولونو او په کالجونو کې په زراو پوسټونه د عربي او د اسلامیات او د قرات خالي وو. توپ په حساب هم پکې مولیان برتې کړي. ما تاسو څه غوښتل او هغه د خدای پاک څه وکړي او بیا موږ ګریډ هم اوچت کړي. ما خو د 15 ګریډ ولا ورکړي 16. نو الله پاک د دین خپل حفاظت په خپله کوي، خو سبب غواړي. الحمدلله چې موږ او ستاسو هغې دپاره الله پاک سبب ګرځولی او خدای باندې دغسې په ثبات سره وساتي چې الله تعالی دا تقسیم دی الله تعالی وي، موږ د الله تعالی په دغه زمره کې ساتي. خو سازشونه شته، ډېر بد سازشونه دي. اوس هم څه لږ هغه د مدرسو رجسټریشن او بینک اکاؤنټ دغه شیانو قانون په پاس کړ. دوی خو کوشش وکړه چې مدرسې ماتې کړي خپل منځ کې تقسیم یې کړي، خو لکه څه فرق یې ونه کړي. وایي موږ سره 18,000 مدرسې رجسټر، 18,000. ته به ما ته په مردان کې یو مدرسه ښایې، ما سره په ډی خان کې مدرسه نشته. شپږ لکه طالبان ښایي، نه زیات به ښایي جي ماشاءالله 22 لکه وزیر تعلیم ته مې ویې مال ستا ضلع ته به لاړ شو، ته په ضلع کې ماته یو مدرسه وښایه. نو په دې خبرو باندې نه دنیا خطا کېږي، نه دغه خبرې د دین لاره نیسي، نه دا د علم لاره نیسي، نه موږ د جدید علومو مخالف یو. زموږ د مدرسو څومره طالبان دي چې په کالج کې په یونیورسټیو کې په امتحاناتو کې امتحانونه ورکوي او پوزیشن یې اخلي. د دوی څومره کسان چې راځي موږ مدرسه کې سبق وایي. دا تقسیم دوی پیدا کړی دی. مونږ خو د قرآن او د حدیث او د فقه د دغه علومو تحفظ لپاره مدرسه جوړه کړې ده. هغه خدای قبوله کړه چې په کوم ځای کې تاول سکول موجود ده هلته به زما مکتب هم موجود وي، هلته به زما مدرسه هم موجوده وي، هلته به زما جومات کې هم کار کېږي. نو انشاءالله دغه مدارسو حفاظت به کوو که خدای کول وي او حالات وي. زمونږ اکابرو چې پاکستان جوړ شو نو په اول دستورساز اسمبلی کې قرارداد مقاصد پاس کړ. دا مسوده حضرت علامه شبیر احمد عثماني صاحب لیکلې وه. وړاندې کړله نوابزاده لیاقت علي خان وزیر اعظم پاکستان او پاس شوه. نن هم آئین کې موجوده ده. بیا په آئین کې اسلامي دفعات
که زموږ علما د څو کسان په اسمبلی کې نه وای نو په آئین کې به دغه اسلام بنیاد هم نه ختم نبوت مسله وه د دغې عقیدې حفاظت لپاره متفقه ترمیم په 1974 کې راغی ټیک 50 کاله بعد زموږ په ملک کې یوه مسله شروع شوه او دلته یو سوال پیدا شو چې قادیانیان دې دوباره مسلمانان شي دا ورته هېڅوک نه وایي هر سړی وایي قادیاني ته کافر ولې وایي قادیاني ته کافر ولې وایي او دته هېڅوک نه وایي چې ته امت مسلمه ته کافر ولې وایي د ټول امت مسلمه ته کافر وایي حضرت مفتی صاحب رحمه الله فرمایل وایي ما ته سوال وکړ چې په غلام احمد قادیاني که څوک ایمان نه وروړی او مسلماني وایي نه به مسلمان نه کافر به وي څو خبرې په اردو کې وکړه چینل والګي او فلزوا چینل مفتي نو مفتی صاحب ورته وویل چې ښه که ابوبکر صدیق ژوندی وای هغه په ایمان نه راوړی بیا وایي هغه به کافر وای دارنګه حضرت عمر حضرت عثمان غني حضرت علي حضرت حسنین ټولو تذکره ورته وکړله دوی ته څوک هم دا نه وایي چې ته امت مسلمه ته کافر وایې او امت مسلمه که تا ته کافر وایي خو په دلایلو وایي درته په کتابو یې در باندې ثابته کړله او دا خو پاکستان اسمبلی ده جنوبي افریقې عدالت خو د کافرانو عدالت ده د جنوبي افریقې په عدالت کې دغه مسله راغله او هغو چې اصول د اسلام معلوم کړل او تمام مبادیو په نظر کې ورته وکتل فیصله یې وکړه چې او به دا کافران دي نن بیا په سپریم کورټ کې دا مسله پورته شوه الحمدلله ثم الحمدلله مونږ خو ورغلو خو په زندګۍ کې اول ځل راغلی یم عدالت ته خو داسې ملا مو علما ته کړ چې یوې صدۍ پورې خو بیا ملا هم نشي څښولی دي سود خاتمه فیصله په دستور کې وشوه شرعي عدالت هغه فیصلو کې متقویت پیدا کړ اسلامي نظریاتي کونسل سفارشات په هغې باندې اسمبلی کې بحث دا هم په آئین کې محفوظ کړل دا یو پیشرفت ده په مخ په نور به هم په مخ انشاءالله په دلیل خبره کوو په سیاسي اصولو خبره کوو د آئین په رڼا کې خبره کوو آئین تقاضا دا ده د پاکستان آئین تقاضا دا ده چې آئین وایي چې قرآن و سنت منافق قانون به نه صادریږي او قرآن و سنت خلاف یو قانون به هم نه راځي او چې هر قانون راځي قرآن و سنت تابع به وي خو سفارشات به اسلامي نظریاتي کونسل وړاندې کوي هغه کې تمام مکاتب فکر نمایندګي وي اوس که نوې مسله راغله او په نوې مسلې کې اسمبلی کې یو سړی پاڅېده چې بھائی دا خو د قرآن و سنت سره متعلقه مسله ده کونسل ته ولېږئ چې اول کونسل پې غور وکړي نو د ایوان 40% اراکینو په تایید سره به دا مسله تله او اسلامي نظریاتي کونسل ته به وړاندې کېدله موږ راوسته 22% ته چې 22% اراکین په سلو کې به 22 کسان وایي چې اسمبلی ته کونسل ته د خبره لاړه شي اوس اسانه شو که نه شو مخکې په سلو کې 40 کسانو فیصله کوله اوس په سلو کې 22 کسان فیصله کوي که دو رایه ورکړله نو اوس خبره اسانه شو نو په دې حوالې سره یو پیشرفت ده الله پاک هغې توفیق جمعیت علماء اسلام ته ورکړ یو زمانې کې خو به داسې و چې تمام حزب اختلاف به په یو ځای ناست و او په شریکه باندې بیا حکومت سره خبرې کولې بیا پی این اے راله پاکستان قومي اتحاد یو اتحاد و حکومت سره خبرې کولې ایم ایم اے راغله نو هلته هم یو اتحاد و نو حکومت سره به مونږ خبرې کولې په دغه موضوع چې دا اوس کوم شپږویشتم ترمیم وشو یا صرف جمعیت علماء اسلام کړي دي په تمې تنها مو جنګ ګټلی ده په تمې تنها نو الله تعالی د نور هم په دې کې مونږ ته فتوحات نصیب کړي
په مخ ته هم الله تعالی زموږ مل شي او تاسو به هم دعاګانې کوئ او د تحریک سره به ځان وابسته ساتئ چې دا عزایم مو نه وي نو بیا دا پټکوي هېڅ فایده نشته دي. دا پټکي مو دې لپاره تړلي دي چې د باطل په مقابله کې به سر اوچت دم شروع وشي. ټیټ به ورته نه راځو، په حوصلې به جنګ کوو انشاءالله او جذباتیان کېږو به نه. نو الله تعالی دې زموږ مل شي او په دغه میدان کې دې الله زموږ امداد وکړي. انشاءالله دا جدوجهد به روان وي او په دغه جدوجهد کې به موږ خپل محنت جاري ساتو. موږ د محنت مکلف یو، نتایجو مکلف نه یو. موږ تر وسه پورې د جدوجهد مکلف یو، د وس نه زیات نه یو. دا د الله احسانات دي په موږ باندې او په هغې کې به انشاءالله الله زموږ امداد کوي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله به لارې په خپله ازادوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.